عزتمند مسلمانانو ذوالکفل د موسی علیه السلام امتی د هغه د توبې او زبردست واقعه. هغه له یو زنانه راله، عزتمند مسلمانانو، یو جنۍ ورته راله. هغه جنۍ ورته عرض وکړو چې حضرت زما روپۍ پکار دي، پیسې مې پکار دي. هغه ورته ویل زه به تاله پیسې درکړم، 80 دینار یې وله ورکړه، 80. خو ته به ما سره خپل حاجت پوره کړې، مطلب ته ما سره بدفعلي کې، زه به تا نه خپل حاجت پوره کوم، د هغې په بدله او عوض کې د 80 دیناره واخله. هغه زنانه په ژړا شوه. چې په ژړا شوه ته پوښتنه وکړه چې ته ولې ژاړې؟ هغه زنانه ورته وویل چې حضرت ما چرې هم دا ګناه نه ده کړې، زه ځکه ژاړم، خو د مجبورۍ په وجه باندې راغلی یم، تا ته مې لاس نیولی دی. نو ذوالکفل چې دا خبره واورېدله، هغه قسم وخوړو چې زما د الله تعالی په ذات قسم وي چې د 80 دیناره ته واخله، آینده دپاره به زه ګناه نه کوم. خو د مرګ قصه یې ووایه چې بیا څنګه وفات شو. عزتمندو مسلمانانو، په دغه شپه ونه مرګ رالی. چې مرګ وله رالی، نو الله جل شانه په سپاره باندې د هغه په دروازه لیکلي ان الله قد غفر ذوالکفل، بېشک الله جل شانه ذوالکفل وبخلو. نو دونه وړه وړه نیکۍ باندې او دونه وړه وړه توبې باندې الله جل شانه د انسان ټول ګناهونه معاف کړي او آخرت له ښایسته کړي. راځئ نن د خپل الله سره محبت وکړو، خپل الله راضي کړو، خپل الله سره د محبت معامله وکړو. جزاک الله.